چې د میډیا کسان د شب قدر هسپتال نه پیسې اوچتوي. د ایم پی ایس صاحب یو کار خاص سړی دی او هغه د شب قدر هسپتال نه 50,000 روپۍ دا چې کم دا پرچیز کیږي 10 روپۍ او 20 روپۍ او لیبارټري ټیسټ نو هغه 50,000 روپۍ ماهانه د شب قدر د هسپتال نه هغوی دا مباسي. دوی دوه خالاګانې برتي کړي دي او هغه د ایم پی ای صاحب کار خاص چې کم کسان دي هغوی په کورونو کې کار کوي. ستاسو د میډیا ولم یو کس انوال دی او هغه باقاعده د دې هسپتال نه 15-20 روپۍ انکم وړي او دلته ایم ایس په دفتر کې ناست کم ایم پی ای چې دلته روان دی او دا صوبایي ګورنمنټ دا تاسو ساسې ټول ټال مټول کې شب قدر میډیا سنټر چې کم نوم دی نو موږ تاسو ته خراج تحسین پیش کوو. ټول عمر تاسو د غریب عوام आवाज اوچت کړی دی. تا دا کم کسان په ډیلیویج اخیستی دي یا د په ایم ایس باندې څه دباو اچولی یا په ایم پی ای صاحب په وینا باندې یو آوټ سویډره ناستې ده باقاعده د خلکو نه پیسې ملي چې صوبایي حکومت چې کم دی موږ ته اوسه پورې فنډ نه دی راکړی. زموږ پیسې چې کومه د پرچو یا 5 روپۍ یا 10 روپۍ راځي او هغه راجمع کیږي او بیا په داسې طریقه باندې دوی وباسي نو دا عوامو سره یو زیاتی دی چې دا صحت کارت ته پریویټ هسپتال لورکې او ته پکې خپل لالچ یا مفاد لټې نو موږ ایم پی ای صاحب ته وایي چې برای کرم دا 11 کاله چې تاله د خلکو د اوټونه درکړل او د شب قدر عوامو ته منتخب کړي بل هسپتال له صحت کارت ورکړي هغوی سره اګریمنټ هم کړی باقاعده خدا عوامو تاسې سترګو کې عموماً چرمین وی سی پیر کلا او د کونسل د سیاډه د هیلث چرمین او ما سره دلته کم مرګري چې ناست دي زموږ د ناظمانو صدر زر علي خان او جانزاده صاحب دا موږ سره په کمیټۍ کې ممبران دي. زه د هسپتال په حواله سره یو پریس کانفرنس کوم. موږ ډېر میټینګونه پکې وکړل خو هغې کې هېڅ قسم حالات ټیک نه شو. اول صحت کارت په باره کې خبره کوم. نن ایم پی ای صاحب زموږ راغلی او په شب قدر هسپتال کې څه کسانو مسانو ویزټ کړی نو دوی مخکې چا سره ډیل کړی دی بل هسپتال له صحت کارت ورکړی هغوی سره اګریمنټ هم کړی باقاعده خدا عوامو تاسې سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ ایم پی ای صاحب ته وایي چې برای کرم دا 11 کاله چې تاله د خلکو د اوټونه درکړل او د شب قدر عوامو ته منتخب کړي چې دا صحت کارت ته پریویټ هسپتال لورکې او ته پکې خپل لالچ یا مفاد لټې نو برای کرم دا ملټوه او دا کم صحت کارت چې دی نو دا خامخا شب قدر هسپتال لورکا. او شب قدر هسپتال کې لیبر روم کې چې کم حالات دي ایم پی ای صاحب په وینا باندې یو آوټ سویډره ناستې ده باقاعده د خلکو نه پیسې ملي مریضان تنګوي مو لکه موږ سره سټاف کې څه کمی نشته دی نو بیا ولې زموږ د پیسې چې کومه د پرچو یا 5 روپۍ یا 10 روپۍ راځي او هغه راجمع کیږي او بیا په داسې طریقه باندې دوی وباسي نو دا عوامو سره یو زیاتی دی. په 15 کسان په شب قدر هسپتال کې په ډیلیویج باندې نن سبا روان دي او هغوی پیسې وباسي نو موږ ایم پی ای صاحب ته برای کرم مهرباني وکړه چې تا دا کم کسان په ډیلیویج اخیستي دي یا د په ایم ایس باندې څه دباو اچولی یا په دا شی مه کوه ځکه چې دا د زموږ د شب قدر د عوامو ډېر حق دی او دې ته ټول غریب خلک راځي ځکه چې هغوی سره داسې خلک پکې موږ سې کړه چې هغوی سره د ریکشې کریم نه خو شب قدر هسپتال ته راشي او خپل د علاج معالجې دپاره او بیا هغه پیسې دوی والي او هغه په ډیلیویج کې دوی واپس وباسي. دوی دوه خالاګانې برتي کړي دي او هغه د ایم پی ای صاحب کار خاص چې کم کسان دي هغوی په کورونو کې کار کوي او پیسې باقاعده د شب قدر د هسپتال نه وځي. بل ایم پی ای صاحب یو کار خاص سړی دی او هغه د شب قدر هسپتال نه 50,000 روپۍ دا چې کم دا پرچیز کیږي 10 روپۍ او 20 روپۍ او لیبارټري ټیسټ نو هغه 50,000 روپۍ ماهانه د شب قدر د هسپتال نه هغوی دا مباسي. لکه دا شیز موږ به انشاءالله الحمدلله په قلاره نه کینو دا به د عوامو ته موږ څرګندوم چې دوی ټول عمر تاسو سره 2 نمبري کړې ده او 2 نمبرۍ باندې روان دي
ایم پی ایس ته موږ خواست کوو چې دا کم کسان دي دا د زر ته زره ختم کړی شي که ختم نشو ان شاء الله ټول د شب قدر چې څومره د ویلیج ناظمان دي ان شاء الله په دې به موږ بھرپور سټریک کلو او ان شاء الله بھرپور احتجاج بم کو د شب قدر هسپتال مخې ته په دې کې زما ډیچو صاحب سم میټینګ شوی ما سره نور چرمنان هم تلي ایماندار چې کم فند ایم پی ایس له 13 کروڑ لاغله برای کرم هغه دوی ته موږ وایي چې په بایپاس باندې په پرقلا بایپاس باندې یو پل شلیدلې تاسو به خریدلې پاغه کې موږ وایي چې زر تر زر دی هغه مرمت کړي شي ځکه چې عوامو ته سہولت جوړ شي صوبایي حکومت چې کم دی موږ ته اوسه پورې پاند نه دی راکړی زموږ ناظمان ټول همداسې خوارزار ګرځي په احتجاجونو دي ډېر غټ مشکلاتو سره مسلو سره مخامخ دي خو الحمدلله چې د شب قدر کم आवाज دی هغه به موږ اوچتو عوامو ته به مخ کېږدو نور د عوامو فیصله ده موږ هغوی ته وایي چې په دې شیز باندې ګوره تاسو پوه شئ دا کم ایم پی ای چې دلته روان دی او دا صوبایي ګورنمنټ دا تاسو ساسې ټول ټال مټول کوي دوی په دې وخت کې خپل بینک بیلنس او ارس پیدا کوي او لګي دي په دې ادارو کې په هر چا باندې پریشر ورچي او هغوی لګي دي خپل پیسې پیدا کوي چې تاسو د میډیا ولم یو کس انوال دی هغه باقاعده د دې هسپتال نه 15-20 هزار روپۍ انکم وړي او دلته ایم ایس په دفتر کې ناستي برای کرم تاسو باندې دا الزام لګي چې د میډیا کسان د شب قدر هسپتال نه پیسې اوچتي تاسو ته موږ وایي لکه دا تاسو چې کم صدرو هغه سم په دې ما خبرې کړې وي چې تاسو ولې دا کس کې نه وای تاسو په 1.5 روپۍ باندې خپل نوم بدناموي د شب قدر میډیا سنټر چې کم نوم دی نو موږ تاسو ته خراج تقسیم پیش کوو ټول عمر تاسو د غریب عوام आवाज اوچت کړی دی خو موږ تاسو ته بیا هم په د میډیا په وساطت وایي چې هغه د تاریخ انصاف چې کوم پوسټونه دي هغه شیر کوي او د ایم پی ایس او د ایم ان ایس هغوی پوسټونه شیر کوي او پیسې د شب قدر هسپتال نه اوچتوي نو برای کرم موږ ایم ایس ته وایي چې یو خوا وایي چې ما سره فنډ نشته بل خوا د میډیا والا هم پیسې اوچتوي نور داسې کسان دي هغوی هم پیسې اوچتوي نو موږ د ایم اس نام دا مطالبه کو چې خپل قبله د درست کا صحیح لار باندې روان شه موږ دومره مجبوره کوا چې موږ عوام رو باسو او تاسو ته احتجاج شروع کو او حالات درته خراب شي نو برای کرم موږ به ډیچو صاحب تم دا دغه کو چې ډیچو صاحب ته موږ په دې شب قدر هسپتال کې 2-3 پیرې میټینګ وکړو په هغې باندې تاسو ایکشن وانه خیستو نو تعالی موږ ان شاء الله 10-15 ورځې ډیډلاین درکو د هغې نه بعد به موږ د تحصیل چې څومره ناظمین دي د ویلیج کونسلو هغه ممبران دي د تحصیل ناظم صاحب دی موږ ان شاء الله ټول را پاسو او د دې خلاف په یو مهم شروع کوو